خلق زروی بابا پس خیرات کو تقسیم شو یا تقسیم کو چې نه دی شوی نو خیرات ناروا دی داغه په مال کې ځکه چې دا داغه مال نه دی. اوس عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته عمر ثانی ویل شو. یو سړی بیمارو په بستر مرګ پروتو د سره قلم او سیاهی وا سیاهی کې به قلم دا سوالو لیکل به پکول او دیوه ور سره بلوا چې سړی څنګه مړ شو عمر بن عبدالعزیز دیوی له پوکې ورکا غې مړ کړه اولک ته وی زمون کور ته ورشه زما دیوه دا غره وړه هغه ورته وی سیبه دا قیمتي دیوه دا رڼا خخ کول د ولې مړ کړه ورته وی چې دا د چا ملکیت او غمړ شوز دا د ملکیت تقسیم شوی لادنه وراثت پکې نه دی شوی نو د دې استعمال مونږ د پاره ناروا دی. د قربان دغه په کټ باندې کمړ چې پروت ته کم کفن اچولې دی داغه کفن علاوه یو سپین صادر مونږه چولې بعض خلکو خوغه شین صادر چولې د قران آیاتونه پیل کړي شي دغه ناروا دي د قران د آیاتونه پاغي لیکل دا حرام دي. قران دومره بیزتی چا کړی د چې په مړی باندې د قران په ځان نه خوري په مړی د قران خور کړي ډیر جمعاتونو کې دا وی پراتی دې ټول ورته خني غوري او بیا بزر خوره بدم کې په کټ په قبر کې به ورته کیدی بس که خیری دم کړي خوره ورته قبر کې خیر قبر نه حشر ته ورل یوسف دم کړو نه بچ کیږي بیا عمل او ایمان او اعتقاد پکار دی. بیا دا غینه بعد زامن چې څومره دي چې دا ټول د وراثت په بنیاد باندې وارثانو ګرځیدل او دي ته حصہ ملاو شو هغه نه بعد چې کم یو صاحب نصاب د به قرباني کوي زمونږ سي وینه مشر کوي بس مونږ ټول دغه مشر سره یو کنه حالان کې فقهاو چې ته ټول مشر سره نو په دغه ځای کې وای مونږ ټول د پاره بس کافی ده څه مطلب دی چې دا وخه کافی ده نو مشر هم چپک